ټولو ناول خو دلته چې څومره زمونږ تاجر برادري راغلی ده د هغې چې کوم مشران دي او دې نه علاوه صحافي حضرات راغلي دي د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې تاسو زمونږ د مرکز ته راغلی موږ له هم دا عزت راکړو. الله تعالی تاسو عزتمن لري. وکلا برادري زمونږ ډسټرکټ بار اسوسییشن او اسلامک لایر فورمز د ټولو ډېر زیات شکریه ادا کوو چونکې دا ایشو دا زمونږ یو مشترکه ایشو ده او زمونږ په دې وطن کې مسلسل په دې مهنګایۍ کې اضافه روانه ده لګیا ده او یو قسم اضافه نه ده. یو خواته د بجلی په بیلونو کې ناروا ټکسونه دي او ورځ په ورځ په هغې کې اضافه کیږي. ډومیسټک یونټ چې کوم دی نو هغه تقریبا 52 روپۍ ته ورسېدو، کمرشل یونټ 65 روپۍ ته ورسېدو او دا پیشنګویي ده چې په سپتمبر کې به تقریبا 90 روپۍ ته یونټ رسي. دې سره سره د پټرول او ډیزلو قیمتونو کې مسلسل اضافه روانه ده. تاسو ته پته ده اوس دا بیا یو سمري تیاره شوې ده د 1 تاریخ نه به هغه بیا اناونس کېږي چې 12 روپۍ به لیټر کې اضافه کېږي. دې سره سره د ګیس چې کوم ریټونه دي هغه کې مسلسل اضافه روانه ده. ورسره چې څومره ټرانسپورټیشن کېږي مختلف قسمه کچن آیټمز د مختلف ځایونو نه هغه ټرانسپورټ کېږي د هغې په ریټس کې اضافه روانه ده. داسې د وړو په ریټونو کې اضافه تقریبا 3000 روپو نه تروړه واوښتله. دې سره چینی نن چې کوم ریټ د چینو مقرر شوی 185 روپۍ کیلو چینی ته ورسېده او ان قریب چې دا به 300 روپو ته رسي. دا ټول هر یو څیز چې کوم روان دی دا د غریب سړي ژوند ورځ په ورځ باندې لګیا دی، د هغې نه متاثره کیږي او ډېر زیات تعداد کې تقریبا 50% خلک زموږ د دې وطن د خط غربت نه لاندې لاړل. یو خواته د هغې روزګارونه ختم شو، کارخانې بندې شولې او چې څومره تاجران برادري زموږ دا ده موږ سره ناست دي په دوکانونه د خلکو قوت خرید ختم شو. خلک څیزونه نشي اخیستلی. مخکې به چې خلکو بچوله په کال کې 2-3 جوړې کپړې کولې، اوس هغه یو جوړ هم نشي کولی. نو د هر طرف نه یو ظلم روان دی. په دې کې جماعت اسلامي امیر محترم سراج الحق صاحب په 2 تاریخ باندې د هړتال اعلان کړی دی په ټول وطن کې او دغسې زموږ چې کوم تاجر برادري ده د هغې مرکزي کاشف چودھری صاحب هم اعلان کړی دی چې موږ به په 2 تاریخ باندې ملګیر هړتال کوو، دوکانونه به بندو او حکومت ته به دا یو پیغام ورکوو او دا به وایو چې را دا کم ظلم روان دی د دې ملک د شهریانو سره. تاسو یقین وکئ دومره عجیبه حالات دي. زمونږ 4.5 لکه پروفیشنل خلک دا پرې تېرو 6 میاشتو کې دا ملک پرېښود او لاړل نورو ملکونو ته. د ډالر قیمت 318 روپۍ ته اوپن مارکیټ کې ورسېده. او بل خواته زمونږ حکومت او وزیر اعظم دومره مجبور دی د IMF نه او د ورلډ بینک نه او د دې د غلامو نه او دا وطن عملا خرڅ کړی دی چې هغې د بجلی په بل کې اضافه نشي کولی. دا د IMF شرط دی، موږ هغې سره معاهدې کړي. نو دا یو د ظلم نظام دی. انشاءالله تاجر برادري زموږ چې کوم اوس راغلي دلته زموږ مشران د هغې سره زموږ نشست وشو. موږ ټول د میډیا زموږ ملګري راغلي دلته، وکلا برادري موږ سره ناسته ده، ټولو مشترکات ټرانسپورټ چې کوم زموږ خلک دي د رکشا یونین او داسې مختلف چې کوم د ټرانسپورټ یونین او اسوسییشن مشران دي هغې زموږ سره په دې پریس بریفینګ کې ناستې دي او ټول مشترکه طور دا یو خبره کوي چې دا کوم ظلم په دې وطن کې روان دی دا موږ نور نشو برداشت کولی او موږ حکمرانانو ته دا وایو چې نن موږ پرامن دا خپل احتجاجونه کوو، سبا بله ورځ به بیا موږ پرامن نه یو، بیا به دا اختیار او اوس هم دا چې کوم یو د بغاوت یو سلسله روانه ده. خلک لګېدي بیلونه نه جمع کوي او خلک چې کوم دی نو تاسو کتل په آزاد کشمیر کې خلکو بیلونه اوس وځول، په دې ملک کې ځای په ځای باندې احتجاجونه راوځي او هغه خپل بیلونه
لګې دې سوځي او خلک یو سیول نافرمانۍ طرف ته روان دي. موږ حکمرانانو ته هم دا درخواست کوو، دا اپیل کوو چې په دې وخت کې په دې خلکو په دې قوم باندې رحم وکړئ. دا چې کوم د ظلم یو سیس تاسو روان کړی دی، یو طرف ته د بجلی نرخونه سیوا کېږي، ورسره د پټرولو ډیزلو او دا په دې ټولو څیزونو کې په یو وخت باندې اضافه روانه ده او خلک هم په خودکشو باندې مجبوره کو او ځای په ځای باندې دا واقعیات کېږي چې خلک اول خپل بچي لګیایي هغه مړه کړي، اوس پس د هغې نه پس مور او پلار خودکشي وکړي. دا واقعیات موږ ورځ په ورځ باندې ګورو په دې وطن کې. نو موږ دې ته وایو چې را تاسو د خدای خاطر وکئ، دا کم ظلم چې روان دی دا ختم کئ. انشاءالله په 2 تاریخ باندې چې کوم زمونږه مشترکه خبره وشوله، انشاءالله 7 بجې به مونږ ټول روزو، زمونږ تاجر برادری، زمونږ د میډیا مرګري، زمونږ وکلا برادری، زمونږ چې څومره دغه د جماعت اسلامي چې څومره مرګري دي او څومره زمونږ کارکنان دي، انشاءالله 7 بجې به مونږ چوک ته راځو، 9 بجې به خپل احتجاج شروع کوو او انشاءالله د 12 بجو پورې به انشاءالله دا زمونږ احتجاجي کیمپ هم لګېدلی په چوک کې او مونږ ټولو دکاندارانو چې کوم زمونږ رونه دي په 400 کې مونږ هغوی ته اپیل کوو چې بی دا چې کومې مسلې دي دا زمونږ مشترکه مسلې دي. د دې ګرانۍ نه موږ ټول متاثره یو، د بجلی د دې نرخونو نه موږ ټول متاثره یو، دغسې د ګیس چې کوم لګی دی په هغې کې پر قیمتونو کې اضافه ده، دې نه موږ ټول متاثره یو. نو دا زمونږ د ټولو مشترکه خبره ده. انشاءالله په دې مشترکه خبره باندې به زمونږ دا هړتال ومي، دا زمونږ احتجاج به وي او دا به زمونږ پرامن احتجاج. په دې کې به هېڅ قسمه داسې دغه مونږ نه کوو. زمونږ څه ملګرو دې طرف ته اشاره وکړله، انشاءالله هېڅ قسمه داسې واقعات به زمونږ په دې احتجاجي جلوس کې نه کېږي او چې څوک هم دا قسم واقعات کوي نو هغه به زمونږ د جلوس او زمونږ د دې تاجر اسوسییشن او د جماعت اسلامي او د وکلاو د هغې ملګري به نه وي بلکې به شرپسند خلک وي. موږ به د هغې مخنیوی کوو مشترکه طور. انشاءالله دا مشترکه احتجاج به موږ کامیابو او په دې کې به موږ حکومت ته یو پیغام ورکوو چې موږ په دې ټول چې دا کوم ظلم د دې قوم سره روان دی په دې کې موږ ټول شریک یو او دا زموږ د ټولو مشترکه مسله ده. زه ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې څومره زمونږ تاجر برادري زمونږ رونه راغلي دي، زمونږ متحده شاپکیپرز دي، تاجر اسوسییشنز دي، د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوو. د میډیا د ملګرو موږ ډېر زیات مشکور یو چې زمونږ د مرکز ته راله ټرانسپورټ اسوسییشن چې څومره ملګري راغلي د هغې شکریه ادا کوو. د وکلا برادرۍ مجیب الرحمن صاحب زمونږ د ډسټرکټ بار صدر هم دی او زمونږ یو لیګل زمونږ هلته د یو لیګل جنګ کوونکی زمونږ مشر دی، نو د هغې موږ شکریه ادا کوو. د اسلامک لایر فورم د هغې هم شکریه ادا کوو چې زمونږ د مشترکه پریس کانفرنس ته رالل او انشاءالله په 2 تاریخ باندې به که خیري دا احتجاج او دا چې کوم هړتال دی دا به موږ کامیابو. زه ستاسو ډېرو ټولو چې څومره دلته ملګري راغلي د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. ټولو ته چې څومره زمونږ دغه د بیګم موږ اعلان کړی، انشاءالله موږ کوشش دی چې ټول پارټۍ موږ ځان سره آن بورډ کړو، ټولو ته دعوت ورکړو چې ټول راشي. دا چونکې زمونږ مشترکه مسله ده نو ټول انشاءالله ټولو ته موږ دعوت ورکړو. منګه هغې سره زمونږ مشرانو پرون ملاقات شوی دی او هغې موږ ته یقین دهاني راکړی چې موږ د جماعت اسلامي د دې احتجاج مرسته کوو. انشاءالله اوس هم موږ به د هغې سره رابطې هم کوو، ورځو به سبا به بیا ورسره کینو چې هغې موږ ځان سره آن بورډ وساتو چونکې دا زموږ د ټولو مشترکه مسله ده. دا د یو فیډریشن یا د یو سیاسي پارټۍ مسله نه ده، دا زموږ د ټولو مشترکه مسله ده.